حضور پاک مبارک فرمائی ایاکم والحسد، اے مسلمانانو د حسد نزانو ساتے، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد دا سے نیکے خوری کما تأکل النار الحطبا، لکا اور چی خشاک سنگ خوری. خشاک دی پا اور کی واچاو لک سات پس چی گوری نو خشاک بختم شوی اربت جوڑا شوی. دغرنگی کئی او سڑی نیکی کئی، منس کئی، روجہ نیسی، حج کئی، زکاة او صدقہ ور کئی یا نور نیکے کئی، خودے پزڑکی دا مسلمان سر حسد ساتی، دا نیکے ولدا سے ختمی لکا اور چی خشاک ختمی. حسد ستوئی، حسد دیتا ہوئی چے اللہ یو انسان لیو نعمت ورکڑی او توی چه خدای دا دی ولی ورکڑی دی، پا دی خپل دلکی دا سوچ کے چه دی بل دا نعمت ولی ملو شوی دی، دا دی مالدار ولی دی، دا دی عالم ولی دی، دا دی سڑی دا خلق عزت ولی کئی، او دا سپینا جامعه ولی چولی دا، او دا خشتا ولی دی. دا سوچونه چې یو سړی کوي دې ته روڼو حسد وای. دا ډېر خطرناک جرم دی. یو خو د حسد سره پړه کې مسلمان سره بغض راځي. څوک چې چا سره حسد کوي موږ پښتو کې کینه ورته وایو، بغض خامخا راځي. دویم دې سره کبر راځي په زړه کې. نو حسد ځان له ګناه ده او کبیره ګناه ده، ګناه کبیره غټه ګناه ورته وایي. او چې کم بغض پړه کې راغی بغضم گناه کبیره ده، او چې کم کبر د سړی په زړه کې راغی دام گناه کبیره ده. او کله دا حسد د مسلمان قتل او قتال ته ورسی، د حسد د وجه نه بیا مسلمان مړ شي، یو لګي شي بل مړ کی، دا غټه ګناه شوه. دشمنی پکې راشي، یو بل سره روانه راشي، یو بل پسې خبرې غیبت کوي، بیا د دې ټولو گناہونو جرل حسد دے. خدای دیتی مسلمانو ساتی. پاسمانونو کڑوں بے حسد دا شیطان کڑے دے. حضرت آدم علیہ السلام چکل اللہ پیدا کاؤ نو دے فرشتو سر یو مشورہ غندے اکڑا چیز پا دے بخت ازمک یو خلیفہ پیدا کم سنگم خواہ دا. نو فرشتو مخ کے پدې مخ د ځمکه پیریان لیدیو، پیریان الله مخکې پیدا کړیو. پیریانو یو بل سره قتل و قتال کول، یو بل به وجل، او پدې ځمکه کې فساد کاو. نو فرشتو دغه ته وکتل چې دا خلیفه په ځمکه کې پیدا کې، اب هم لکه د پیریانو غوندې وي، دی به هم په ځمکه کې فساد کوي او قتل و قتال به کوي. نو فرشتو الله ته وی الله پزمکه کې نور مخلوق ما پیدا کوا، زمون خدا رہے دا، ځکه مونږ د پیریانو حالت پزمکه کې لیدلې دی. دی بم یو بل سره قتل و قتال او جګړه کوي او فساد بکې، الله ته بخپه. بیا د فرشتو د الله په خفګانو الله بیا به تخپه. او که عبادت له پیدا کې، نحن نسبح بکم بحمدک ونقدس لک، خدای مونږ ته عبادت کوو کنه بل چاته ساجد. الله وی انی اعلم ما لا تعلمون، ما لچ کما پویشتنو اغه پویستاسو نشتا، یو خلیفہ پیدا کوم. شیطان دا خبره ووریده هم په پیشو، ځکه دی برا په فرشتو کې اوسېده. دومره عبادت دی شیطان کړو چې دا خپل عبادت په ذریعہ اسمان ته رسیدلو، او د فرشتو په ډله کې بالته اوسېده. رب العالمین د آدم علیه السلام د جوړولو د پاره د ځمکې نه خوره خټه راغونډه کړه، او هغه خوره په جنت کې یو ځای کې د هغې نه د آدم علیه السلام یو تابوت جوړ کړ، لا روح پکې نو اچولې. نو فرشتې به هم پې ګرځېدې چې ردنه به خلیفه د الله جوړېږي، او شیطان به هم پې ګرځېده چې ردنه به خلیفه جوړېږي. شیطان چې راغی دې له ټینګړی ورکړه دې خېټې له، چې ورکړه ټنګ ټنګ یې کول،
یاره وی شی نقصانی دی ښه ځکه کم شی چې ټنګ ټنګ کوي ډډي دا خراب شي وي کمه اونه چې ټنګ ټنګ کوي ادنه ډډه هغه خرابوي او کم لرګی چې ټنګ ټنګ نه کوي دنه ډډه نه هغه ډېر قیمتي وي نو چې دا خېټې له یې تینګړی ورکړه او ډډوالی یې معلوم کړو چې دا خو ټنګ ټنګ کوي دنه ډډ دی وی شي کې نقصانات ډېر دي دا حقې وخت نه د پړه کې ګورې حسد د حضرت آدم علیه السلام سره پروت و عبادت بره زه کوم په اسمانونو کې او خلیفه الله بل جوړی پیریان شته زما بچی او زما اولاد پکار دی چې ما ته حکم وکړي چې دا خلیفهګان شي نو بل به خلیفه پیدا کوي بغض حسد واغشت کله چې حضرت آدم علیه السلام کې الله روح واچو او انسان یې ته جوړ کو نو الله حکم وکړ دې ټولو ته دیم پکې موجود و خو فرشتې زیاتې وې او دې پکې کم اسجدوا لآدم ځکه نه د آدم ته سجده وکړئ فسجدوا الا ابلیس ټولو فرشتو سجده وکړه سره د دې چې فرشتو دا مشوره ورکړې وه چې مې پیدا کوه هغې شیطان نه مشوره نه وغوښتې شیطان ته نو ویلې چې آدم پیدا کوم شیطان دا نو ویلې چې مې پیدا کوه او فرشتو دا ویلو چې الله مې پیدا کوه نو پکار دی چې بغض کوو حسد کوو چې فرشتو کړی چې الله مونږ خو درته وی مې پیدا کوه نو تا ولې پیدا که الله مونږ خو وی چې خلیفه ته ضرورت نشته تا ولې دی جوړ که یاره مونږ خو ورته سجده نه کوو نه فرشتو دا ونه وی بس یو خپله مشوره د خپلې پوهې متعلق الله له ورکړه او بیا د الله د فیصلې مطابق د الله فیصلې ته سر ښکته که الله ته وی چې سجده ورته وکړه ودرېږه سجده ورته کوو حضرت آدم علیه السلام ته ټولو فرشتو سجده وکړه ابلیس ونه کړه چې فرشتو سر اوچت که ویې کتل چې دې سپېره خو ونه کړه نو هغې دویمه د شکریې د وجې نه وکړه شکر دی الله چې موږ داسې سپېره نه یو لکه دا سپېره چې الله دې تپوس کوي ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ما په خپل قدرت او په خپلو لاسونو یو انسان پیدا که یو خلیفه تا ولې ورته سجده ونه کړه څه چل نه زما اډر درته ما پیدا کړی دی دا خو زما حکم منلو وی خلقتنی من نار و خلقته من طین زما شان زه دومره راکوټې نه یم چې د ترې سجدې کو زه خو ډېر اوچت شی یم د اور نه پیدا یم رڼا کوي رڼا لمبه کوي اور اوچت بره خیجي خټې نه دی پیدا دی تک توره خټه څخه بدبویه خلک پې پلیتي ګندګي او خپېږ دي نو ماله څه مناسب دی چې د ده ته سجده وکړم فرشتو دا ونه وي چې موږ د نور نه پیدا یو د اور څه شی دی نور رڼا ده رڼا اور څه شی ګوره حسد یې وکړه د آدم علیه السلام سره چې تا د خلافت دا لوی منصب دله ولې ورکې ماله ولې نه راکې زه له ده نه مخکې پیدا یم دې زما نه وروسته پیدا شو ما عبادت کړی دی دی بلا کوي زه د اوره پیدا یم دی د خټې نه پیدا دی او زما بلا بچی دی په مخ د ځمکه نو ماله ولې خلافت نه راکوې چې دله ورکوې د هغې حسد د وجې څونه ګناهونه پیدا شو یو یې کبر وکړ حسد سره کبر لازمي دویم د الله سره مقابله وکړه د الله حکم یې ونه مانه او دریم الله سره په مقابله کې پرېوت الله ورته وي ښه دی ونه کړ وي ښه مې کړي دي ګورو به ګوره الله ته یې بړې ووالې ګورو به دی به ته خلیفه کې او د بچي به په دنیا کې پیدا کېږي یا هر ځای کې چې پیدا کېږي زه پوه شه او د دې بچو سره پوه شه دله به د هر طرف نه په ده حمله کوم د مخې نه به یم پې کوم د شا نه به یم پې کوم د ښي طرف نه د ګس طرف نه د بره طرف نه او چې الله ستا کم د ده نه امیدونه دي یو به نه پوره کېږي ګوره خدای سره مقابله شو حسد دونه خطرناکه ګناه ده نو په اسمان کې لومبې حسد دا چا وکړه دا شیطان وکړه ابلیس په ځمکه کې بیا لومبې حسد چا وکړه د آدم علیه السلام زوی قابیل دا به قاعده وه چې د آدم علیه السلام بیبي و حضرت حوا علیه السلام د هغې نه به دوه بچي برخ پیدا کېدل یو به هلک و یو به جنۍ و یو غلطه خبره مشهوره ده وی سار به هم بچي کېدل او مازدیګر به هم کېدل دا دروغ دی دا غلطه خبره ده لکه څنګه چې عام د انسان په نهه میاشتې کې
یا څه کم زیات اولاد کېږي دقسې بچي به پیدا کېدل خو الله به زر زر لویول. نو کم الک سره چې به کومه جنۍ پیدا شوه هغې سره به د هغه نکاح منه وه او بل کال چې به کوم الک او جنۍ پیدا شو د هغې به هم یو بل سره نکاح منه وه. د یو کال الک له به د بل کال د هغه بل برغونې خور په نکاح کړه او د هغه بل برغونې خور به د دې مخکني برغونې رور سره په نکاح کړه. اتفاق دا چې قابل سره کومه خور پیدا شوه خشته و ښکلې و او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه خشته نه و ښکلې نه و. حضرت آدم علیه السلام د الله د فیصلې مطابق او د شریعت د قانون مطابق دواړه زامن کېنول. قابیل ته وی د حابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم او حابیل ته وی چې د قابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم. قابیل لوچت شوی دا ولې دا چرته کېږي زما خور ما سره چې پیدا ده ښکلې ده هغه ماله مناسب ده ځکه زما برغونې پیدا ده او حابیل پیشه او خپله خور یې پیشه زه خپله خور دله نه ورکوم. دی په ما ولې اوچته مشر زیم مخکنی قابل پیدا مشر زیم خور زما ښکلې ده او دا ته دله ورکې دا نه منم. ګوره حسد یې وکړه د حابیل سره حسد وکړه چې دی به څنګه زما خور په نکاح اخلي نو څومره ګناهونو کې مبتلا شو. یو ګناه خو یې دا شو چې د آدم علیه السلام پلار یې دی هغه سره یې ډغره وواله. دویم د خدای پاک حکم یې ونه منه الله سره یې ډغره وواله. او دریم څه کوي شیطان راغی وسوسه ورته واچوله وی هر کله چې ستا دا خور به هغه ته په نکاح کېږي ځکه دا قانون دی. وی څه وکم وی دا رور دې مړ که لار به درته خالي شي. آدم علیه السلام دواړو ته بچې یو چل درته ښیم قرباني وکې چې د چا قرباني قبوله شو او په حق یې ځکه ما خبره خو منې نه. هغه زمانه کې به د خیرات د قبلېدو دا طریقه وه چې د بر نه به اور راکوش و هغه شی به وسوځو نو چې د چا خیرات به قبول و اور به سوځاو او چې د چا اور به خیرات ونه سوځو دا به د نه قبلېدو نښه وه. وی قرباني وکې نو د قابل به پټي کرل زمیدارو او حابیل به ګډان او چیلې ساتلې. حابیل نو حابیل لاړ یو خشته ښکلې ګډې راوست او هغه د الله په نوم ذبحه کړ او په یو غر د پاسه هغه غوښه کېښوده او قابل کې هغه فطرت پروت و دشمني حسد د خپل پلار خبره هم نه منله هغه سسخا غنم منم غله راواغشته او دا د خدای په نوم خیرات په یو غر یې کېښوده. اور راغی د حابیل هغه ګډې وسوځاو او د قابل هغه غله هغه سخا قبوله نه شوه. آدم علیه السلام ورته وویل که نه وګوره وی د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نه شوه په حقه دی او ته په ناجایز یې. نور هم حسد زیات شو چې ښه د هغه قرباني قبلیږي او زما نه قبلیږي نه منم د پلار دا فیصله. حضرت آدم علیه السلام حج له لاړ او قابل را لګي شو شیطان ورته وسوسه واچوله وی دا رور دې مړ که لار به درته کولو شي او که دا رور دې جمدي وي نو ګورې ستا دا خور هغه له خامخا ورکوي. بس اوچت شي او کاڼې راواغېسته او دې حابیل ته وایي د دې فیصلې نه صبرېږي او که نه صبرېږي مړ دې کوم او دا خو زما د پلار وینا ده زما پلار پیغمبر دی او دا د خدای وینا ده. وی وجنم دی وی که ته مې وجنې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله زه د الله نه یریږم که ته مې وجنې مړ مې که خو زه لاس در باندې نه پورته کوم. قابل لګې شو حابل یې مړ که. حضرت آدم علیه السلام راغلی دی حج له بیت الله له چې واپس ځي علماء لیکلی دي نو بعضې څیزونه بدل بدل دي. په بعضې اونو کې میوه نشته په بعضو اونو کې غنې او ازغي پیدا شوي دي. بعضې څیزونه ورته بعضو کې میوه شته خو چې راشوقۍ ترخه ده الله داسې شوي دي دا خو دا ځینې میوه ترخه شوې ده او ځینې میوه خوږه ده. بعضې بوټو کې میوه نشته بعضو کې ازغي او غنې پیدا دي
حضرت جبرائیل علیہ السلام ولا راغی وی دا انقلاب پا دی مخدز مکا ولی راغلی دی وی دا ستا یوزوی قابل لگی شوی دی غبلی وجلی اللہ پی دومره خپه شوی د زرګونو لکونو کروڑونو اربونو بوټو نه میوه ختمه کړه او د ډیرو اونو میوه ترخه کړه او په ډیرو بوټو کې غټ غټ ازغیرا پیدا کړل دا دا حسد وجه ده حسد د وجه نه بغض پیدا شو او بیا دا بغض چې کله پیدا شو د حسد د وجه نه بغض پیدا شو د پلار خبره ونه منله د الله خبره ونه منله او بیا د حسد د وجه نه رور مړ او دنیا کې څومره لوی انقلاب راغی رور چې مړ اوس شیطان خو سړی ته شیطانې چل خی د روغ چل خو ته نه خی اوس به د رور سره سکو په اوږه به یې ګرځو کله به یو خوړو کله به یې بل خوړو دې سره سوکم دا لومبې قتل و چې په مخ د ځمکه موجود شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبې د قتل د مسلمان بنیاد قابل کې خود نو تر قیامت پورې چې څومره خلق قتلونه کوي د قاتل چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به د قابل هم کېږي حسد دونه خطرناک شی بیا یو کارغه راغی بل کارغه یې مړ کړ الله ورته چل ښه نو بیا چې دا کم کارغه لګي شو بل یې مړ کړ نو هغه په ځمکه کې لتې ووالې والدان لیکند او کنستا نو په مخو کې هغه مړ کارغه راوسته نو په هغې خاوره کې واچو او خاورې پې د پاسه واچولې وی اوهو دومره مې چغې والې او دومره مې رور مړ کړ او طاقت مې دومره نشته چې د کارغه نه مې هم عقل کمزوری دی هغه له د خخولو چل ورته و ما له د خخولو چل نه راته نو کندیو کې کنستل او حابل یې پکې واچو دا د حسد وجه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا کافرو پس دشمنی کول مدینه منوره کې غټ کافر عبد الله ابن ابی غیر دشمنو د حسد د وجه نه منافق او منافق په خولې به باقاعده کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالکل په خولې به کلمه مونږ به هم کو جمعات کې د نبی علیہ السلام سره او داغه په حکم به جهاد لم ته جهاد څومره ګران کار دی لیکن د حضور پاک سره حسد او حسد داغه حسد د وجه منافق یو ځل حضور پاک دی او صحابي تپوس کو په مدینه شریفه کې دا لومړی زمانہ و چې پلا رضی نو ګډ وډ خلک ناس دي پکې مسلمانان هم ناس دي او پکې مشرکان هم ناس دي يهوديان هم پکې ناس دي او دا عبد الله ابن ابی د منافقانو سردار دیم پکې ناس دي خو دې وخت کې لاده دا نفاق نو اختیار کړي لاده وخت کې کافرو پیغمبر علیہ السلام چې پلا رته نو په یو ساروی باندې سورو دا غ ساروی دوړي اوچته دی د پوزه پټ کړه داسې او نبی علیہ السلام ته پسپک نظر وکتل اسړی وي په موږ دوړي مرالو ځوا او استاد دې ساروی دا بوی په موږ خنه لګي الته کې دا ساروی دی خوا بوزا ګور حسد او حسد حضور پاک مبارک زر د ساروی نه کوشو ورغه سلام یې واچ د قران شریف یو څو آیتونه وته وي او د ټولو خلکو له اسلام دعوت ورکړي تاسو مسلمانان شئ عبد الله ابن ابی وته سوای یره وی کدا خبره دی دا قصه پسې دی رښتیاي کنه نو خپل کور کې خلکو تکو مونږ لسره پاره مازغه په خرابه مونږ په دې متنګوا خپل کور کې کینه چلته څوک درې دا قصه پسې وته کوا تاسو پس پک الفاظ یو صحابي ناس توې دا الله رسول مونږ ته دل توای مونږ په خوشاليږو بعض کافرانو وې نه مونږ په خپکیږو نه به وې جګړه جوړه شو پیغمبر علیہ السلام هغه جګړه ختمه کړه جلار دا صحابي ته پوښتنه الانصارو دی یو قوم مشر چې څنګه ورغه نبی علیہ السلام هغه ته ګیلا وکړه یاره وی عبد الله ابن ابی خنن زما ډېر سپکاوي وکړه پلا راتلم نو مې ما تسپکو کتل او زما ساروی دوړې وکړې نو هغې ته هم په سپکه وکتل او بیا ما دعوت ورکړه نو مې راته ډېرې سپکې ووې صحابي ورته څه وایي وی دا الله رسوله مه خفه کېږه وی ستا د راتلو نه لږه موده مخکې
د دې ټولې مدینې او ګردونوا خلکو دا فیصله کړې وه چې دا عبدالله ابن ابی خپل مشر جوړی، دی بادشاه کو د دې خپل علاقې، او د مشرۍ تاج پټکې ورته په سر و. دا پټکې د مشرۍ نښه ده، ده ته د مشرۍ پټکې په سر و. خو ته چې رالې مشري لاړه برباده شو، خلک ټول تا پسې شو. بیا خو نبی علیہ السلام د ټولو مشر دی، د صحابه او د مسلمانانو مشر خو بیا پیغمبر علیہ السلام دی، بل څوک خو نشي کېدی. نو یې خلک ستا تابع شو او تر دې ټولو خلکو مشر شوې، نو د تا سره حسد پیدا دی، د دې وجې دا چلونه کوي. مه خفه کېږه، که ته نه وې راغلی نن به زمونږ د ټولو بادشاه دی، خو ته رالې د بادشاهي ختمه شوه، د مشرۍ پټکې لاړ په خاورو کې پرېوت، د دې وجې نه تا سره دی دا بغض او حسد کوي. دی ګوره د حضور پاک سره حسد، ظاهر کې به باقاعده کلمه وې، یارېده بیا وروسته کلمه شروع کړه او منځونه به هم کول او جهاد ته به هم ته، خو موقع به یې تلاش کوله چې کله به د پیغمبر علیه السلام څوک خلاف خبره وکړي چې زم پکې ځان وردن نه کړم. یو ځل په یو جهاد کې د یو انصاري د مدینې د باشنده او د مهاجر په منځ کې جګړه راغله. په یو حوض باندې څارویو بکول او په هغې کې جګړه جوړه شوه. چې جګړه جوړه شوه مهاجر لګې شو، هغه انصاري یې په سر ووم. انصاري چغه کړي یا الانصار، ای انصارو راشئ شابه زما مدد وکړئ. مهاجر چغه کړي یا المهاجرین، ای مهاجرینو راشئ زما امداد وکړئ. چې نبی علیہ السلام دا خبره واورېده پې خفه شو، وی دا بدبوی او څښه اوازونه خلک ولې کوي چې مسلمان دی، نو دی کې قومیت نشته چې دا زما قوم دی او دا د قوم دی. که دا هر قوم دی او مسلمان دی نو ستا ورور دی، دا پکې نشته چې انصاري دی انصارو ته آواز کوي او مهاجر دی مهاجرینو ته آواز کوي. دا غلطه خبره. جنګ یې ختم. دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار په دې موقع موجودو. دته چا وی هغه د مهاجر زمونږ د مدینې یو سړی ووهه، نو ده خو مقاومن ته، ده خو د دې موقع په تلاش کې وی ښه ډېره سپکه خبره یې د حضور پاک په شان کې وکړه، ډېره سپکه خبره. او دا وی لئن رجعنا الى المدینة لا یخرجن الاعز منها الاذل. یاره وی داسې کار دی چې مدینې ته لاړ شو که نه نو موږ د عزت خلک یو او دا مسلمانان بې عزته خلک دی، موږ به دیو باسو پرېږدو نه دا مهاجر به شړو. یو صحابي راغی حضور پاک ته دا خبره وکړه. ده خو وی چې د مدینې خلک به زما ملګري شي او نبی علیہ السلام او د هغه ملګري به وباسو. دا چېرته کېدی شوه؟ د مدینې خلکو خو په حضور پاک ځانونه قربانو، پته ورته ولګېده چې د خولې نه خو مې غول ووتل، غلطه خبره ووته او خلک خو مې بیا نه ملګري کېږي. نو حضور پاک د پسې سوال جواب وکړه عبدالله ابن ابی پسې، دی خوا راشه وی تا دا خبره کړې ده. نو قسم یې وخوړه، وی زما دې په خدای قسم یې که داسې ما ویلي، دروغ یې و. حضور پاک د هغه صحابي نه خفه شو، وی ګوره په دروغ غرې په سړي الزام ولګاو، قسمونه خوري چې دا ما نه دي ویلي او تا ویلی دی. صحابي غریب خفه شو چې خدای دا خو زه پیغمبر علیه السلام ته دروغجن شم. خدای پاک په قرآن شریف کې آیت نازل کړ چې دې صحابي درته سوي دي ټکي ویلي دي او دې منافق بدبخته په دروغه قسم وخوړه، دا خبرې کړې. نبی علیہ السلام چې کله مدینه شریفې ته لاړ، د زوی سوچه مسلمان او د عبدالله ابن ابی او د زوی نوم یې عبدالله. راغی پیغمبر علیہ السلام ته کېناست، وی صاحب زما پلار ستا په حق کې سپک لفظ ویلی دی، نو ما اورېدلی دي چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی دی، نو په بل چې مه وجنه که وجنې یې نو ما ته ووایه چې دی مړ کوم. اوس به زما د پلار سر ستا په خپو کې پروت دی. حضور پاک وی نه دا دروغ دی، نه په تا وجنم او نه په بل چا وجنم. سره د دې دا زوی ورپسې لاړ، دی په لاره را روانو او د څاروي نه یې راکوز که او د دې ګریوان نه یې کلک ونیو. دی ورته وایي د عبدالله ابن ابی، هلکه عبدالله ته زما زوی نه؟ وی یم کنه. ګوره هغه خوږ زوی او د دې پلار او د زوی ډېره مینه وه یو بل سره، هسې هم د پلار او د بچي مینه. او زما خوږ زوی نه؟ زما تا سره څونه مینه او ستا را سره څونه مینه؟ وی بابا بلکل ډېر مې خوښ وی،
او زه دې ډېر خوښ یم، خو زما د په خدای قسم چې د رسول الله مبارک د خپې دوړې ته م زما په نیز نه رسئ. ستا غوندې سوونه پلاران به د هغه نه قربان کم. تا د حضور پاک په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی چې هغه ذلیله دی او زه عزتمند یم او د مدینې نه به یې وباسم. توره یې ورپسې اوچته کړه، وی دا سر د نه قلم کوم. تا د پیغمبر په شان کې ګستاخي ولې کړې ده؟ وی شاه به اوس به داسې وی چې زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمند دی، هله دې پرېږدم. وی ښه زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل او حضور پاک عزتمند دی. وی زه اوس مې پرېښود. حسد د هغه نه نه وته. زوی یې څونه سوچه مسلمان، لیکن د هغه سپېره نه حسد نوځي. کم وخت چې مري نو بیا هم سوچه مسلمانی نه قبلی او یقین یې څونه دی. زوی ته وی چې زه کله مړ شم نو پیغمبر علیه السلام به راولي چې جنازه په ما وکړي. ورته پته و چې دی خو په ما جنازه نه کوي. او د پیغمبر علیه السلام نه به کمیس اخلي ماله به راوړې نو د ما کفن کې به د هغې کمیس شاملی. مطلب یې دا و چې د هغې کمیس به د برکتي نو ما ته به الله عذاب نه راکوي. ګوره دونه ورته پته. بغض حسد خطرناک شی دی. ولې شیطان ته دا پته نه چې زه د خدای خلاف کوم اور ته به ځم. شیطان ته دا پته نه و چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کم ذلیل بشم. شیطان ته دا معلومات نو چې د خدای مقابله کوم، د خدای دشمنی کوم، دنیا کې خو به وکم خو مال آخرت کې به الله سزا راکوي. لیکن حسد یې پړه کې پروت دی. حسد خطرناکه ګناه درونو، الله دې ته وساتي. زوی یې راغی نبی علیه السلام ته، وی دا الله رسول زما پلار وصیت کړی دی، پلار مې مړ شو وصیت یې کړی دی. یو دا وصیت کړی دی چې جنازه به پې ته کوې، او دویم یې دا وصیت کړی دی چې ته به خپل کمیس راکوې چې زه پلار ته لمبولو نه پس ور واچوم. حضور پاک زر خپل کمیس وله ورکړ، وی دا ورته واچوه. حضرت عمر راغی، وی صاحب هغه منافق لري خپل کمیس ورکړه، دا د منافقانو مشر. وی عمر دا مې وله بدل خلاص کړ. د بدر په قیدیانو کې زما تره حضرت عباس نیولی شوی او د هغه کمیس نو دی عبدالله وله کمیس ورکړی، عبدالله ابن ابی. دی د هغه په قد برابرو دواړه لږ لوړو، نو ما وله هغه تره بدل خلاصو. او زوی ته وله وی چې کله جنازه تیاره شي نو ما ته ووایه زه به درځم جنازه به پې کوم. چې جنازه تیاره شو نو زوی ورپسې راغی، وی صاحب د پلار جنازه مې تیاره ده. حضور پاک لاړ، صحابه هم ورسره چې څنګه جنازې ته ورمخکې کېده حضرت عمر ورمنډه کړې، د لمنې نه یې کلک ونیوه. د الله رسول په چا جنازه کې؟ بی بی حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هم د تهمت لګولی. ابو جهل دا ګناه نه ده کړې، دشمن و د پیغمبر علیه السلام، مخ په مخ ورسره جنګېدلی دی، لیکن کورنو کې وله ګوتې نه دي والی. عتبه دشمنو، شیبه دشمنو، ولیدی دشمنو، امیه دشمنو، غټ غټ دشمنان د مکې پیغمبر علیه السلام سره مخ په مخ جنګېدلی دي، لیکن د نبی علیه السلام په جامع داغ نه دی لګولی او د سپېره خوا هم نه دی برېښی. قرآن شریف بیا د عایشې بیبي صفی وکړله. قرآن کې آیت نازل شو، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة. دا خلق دا بیبیانې بری دي، دا دوی چې دي دروغ وایي، دروغ. الطیبات للطیبین، پیغمبر پاک دي، بیبیانې به هم پاکې وي. د پاک شخصیت په نکاح کې پلیته ښځه نشي راتلی، دا پاکې دي بیبیانې. قرآن صفحه یې ورکړه. نو حضرت عمر ورته وی د الله رسول دا ظالم دی په دس جنازه کې، فلان کی وخت کې تا پسې دا ویلی دي، فلان کی وخت کې دا ویلی دي، فلان کی وخت کې دا ویلی دي، او تا باندې دا الزامونه لګولی دي. نبی علیہ السلام ورته اخر عني یا عمر، رستو شه ما مرا نساء. بیا ورته عمر وی خدای قرآن کې نه دی ویلی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر الله لهم. کته دی له او یا ظلم د خدای په دربار کې بخنه غواړي بیم نه بخم، او یا کرتم بخنه غواړي نه بخم. نو ته څنګه جنازه کې؟ حضور پاک عجیبه شخصیت وګورئ. که چا به بغض حسد کو دی به سره نه کو. حضور پاک ورته سوی وی عمر کما ته پته ولګیدا چې دا او یو ځلو نه په زیات الله بخیزه بوله دا او یو نه زیات بخنه غواړم. د زمانی دشمن او په کورانو چارو الزام لګول او جامه داغدار کول
او ما ته الله او یا کرته ویلي چې او یا کرته بخنه غواړي نه بخم که د او یو نه زیات بخلي کېږي د او یا نه زیات وله غواړم رستو شه عمره عمر رستو شو په جړا شو عمر نبی علیہ السلام جنازه وکړه او بیا دون احسان وسره وکړه چې د جنازې نه پس قبر ته په خپله کوز کړ او خپلې لاړې مبارکې هم پې د پاسه اوتو کلې او لحد کې کېښود چې د قبر نه راووت جبریل علیه السلام دا ایتونه راوړل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ګورې پام کوه نن دې وکړل خو عمر چې څه ویلي ټکي ویلي دي د نن نه پس چې د دې منافق په قبر هم ونه درېږي او جنازه هم پرې ونه کړي او منافق په جنازه نه کړي دومره خطرناک دشمن ګوره ورته پته وه او حضور پاک ته قرآن شریف کې الله وایي لا تصلي على احد منهم مات ابدا په دې خلکو په جنازې نه کې ولا تقم على قبره په قبر به دعا ته هم نه درېږي دومره خطرناک مجرم دا د سره وجه نه د حسد د وجه نه نور څه نو د حسد او بغض او بغض حسد خطرناک ګناه ده ځکه حضور پاک فرمایي ایاکم والحسد دا د ابو داود حدیث دی د حسد نه ځان وساتئ فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب وی حسد داسې نیکۍ خوري لکه اور چې خشاک خوري یو پسخېدل دي دا جایز دي پسخېدل څه ته وایي غیبته ورته په عربیه کې وایي حسد خو دې ته وایي چې خدای دله دا علم ولې ورکړی دی دا مال دی ولې ورکړی دا حسن خشتوالی دی ولې ورکړی دی دا خدای سره جنگ کول دی او یو پسخېدل دي غیبته ورته وایي په عربیه کې پسخېدل دې ته وایي چې خدای دله د علم ورکړ زه ورسره حسد نه کوم حسد کې به دا سوچي چې د ده دا علم نه وی دا مال یې نه وی د عزت یې نه وی او په پسخېدو کې دا سوچ نشته خدای د ده دا مال نصیب یې خو مال هم داسې راکړي د ده دا علم نصیب شي بدی مې نه شي مال هم داسې راکړي د ده دا حسن نصیب شي بدی مې نه شي خو مال هم داسې راکړي دا بیا جایز دی حضور پاک فرمایي لا حسد الا فی اثنین وی په دې حسد نه غیبته مراده ده پسخېدل وی دو کسو ته پسخېږي دو کسانو ته رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق یو هغه انسان چې الله ولا مال او دولت ورکړ او بیا الله ولا زړه کې دا واچوله چې شابه په نیکه لاره کې دا مال دولت لګاوه د ته پسخېږي زه ووایه پړه کې چې خدایه که داسې مال د مال هم را کړی وي د ده دې نصیب شي او که داسې مال د مال هم را کړ چې زه هم د نیکۍ په لارو کې لګو دا جایز دی ورجل آتاه الله الحکمه فهو یقضي بها ويعلمها هغه انسان چې هغه له الله علم ورکړ دا به نه وي چې خدای د علم دی ولې ورکړ دا به وي چې الله ګوره دله د علم ورکړ د علم په برکت د خلکو فیصلې کوي او خلکو ته ښیي خدای که داسې علم د مال راکړه د دې نصیب شي او که مال دې راکړو نو زه به هم د خلکو منځ کې په دې علم فیصلې کوم او زه به هم خلکو ته دا علم ښیم دا جیز دی او خراب سیز ته پسخېدل هم ګورې ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي څلور کسان بیانوي څلورو کسانو مثال ورکوي په ترمذي شریف کې هم دا حدیث دی او په ابو داود شریف کې هم شته وی یو هغه سړی دی چې هغه عالم هم دی او مالدار هم دی علم هم شته او مال هم شته دې دا مال د خدای په لار کې لګوي جومات پې جوړوي لار پې جوړوي مدرسې سره امداد کوي طالب سره امداد کوي او غریبانانو مسکینانو سره مددونه کوي حج پې کوي عمره پې کوي طواف لپیزي قرباني پې کوي صدقه فطر کوي ګوره په ښه ځای کې دا خپل مال لګوي یو دا سړی دی دویم سړی هغه دی چې دې سړي ته پسخېږي دی وایي یا الله دې سړي له خو دې ډېر مال ورکړی دی او پویه دې م ورکړی ده خدای را ده خو یې نصیب کې خپه پې نه الله که داسې مال دې مال هم راکړه او داسې پویه دې مال هم راکړه چې زم دقسې مالی زما او دې په نیکه لار کې لګوم جومات پې جوړوم لار پې جوړوم حج پې کوم عمره پې کوم مسکین لا فقیر لا نیکانو لا ورکوم ګوره یو مال لګوي په نیکه لار کې بلې تمنا کوي ارزو کوي پسخېږي حضور پاک فرمایي اجرهما سواء د دواړو اجر او ثواب برابر دی چې یو سړی دې ولید
چې هغه په نیک لار کې مال لګی او تو پس خیږي چې خدای کدا سے مال زمام وي ما بم داسې کول د هغه برابر ثواب تعالی الله درکوي اجرهما سواء حدیث کې راځي وی بل داسې سړی دی چې مال خو شته خو علم او پوهه نشته نو مال په غلط ځای کې لګی سینماګانې پې ګوري ډیشونه پې ګوري پردو ښځو باندې لګی په جوارو کې لګی په مردارو کې لګی ورسونه ګناه ګټي بل سړی دی څلورم او یره کدا سے مال زماوي ما بم سنه مال چکر لگاو ما بم پکلبونو ته چکر لگاو ما بم دغه سے شراب سکل ما بم دغه سے پودونو کې اسرافونه کول ما بم داسې د ګناه کارونه په کول حضور پاک فرمایي اجرهما سواء وزرهما سواء دا غمخ کې سړی چې هغه د ګناه په لار کې مال لګي او دا بل چې دقه تمنا او سوچ کې د دواړو ګناه برابر ده نو پس خیدل غبطه جیز دی خو پنه کې ګوره خراب شي ته بنه پس خیږي نو حسد خطرناک ګناه درو ابو جهل کې څه چلو دی حاسدو ډېر لوی حسد یو د حضور پاک سره نبی علیہ السلام مبارک به د شپې د قرآن شریف تلاوت کو د کورونو دیوالونه خو به داسې نو لکه زمونږ په شان غټ غټ او نه د پردې دا رواج و هغه زمانه کې د پردې د احکامات هم نو نازل نو چې حضور پاک به تلاوت کو نو بار به خلق اورېده نو تاسو خپل سوچو کې چې د قرآن شریف تلاوتي او بیا د نبی علیہ السلام د مبارک خلینې چې هغې کې خوان بزونو د خلکو مخکې به دا مشران کافران نه راتلل او پټ به راتلل چې موږ د ده نه څه واورو چې دا دې څه وایي که د خلکو مخکې اورو بیا به راباندې خلک بدګمانه شي چې په خپله اورې موږ ته منې کوې درې کافرانو په مکه کې دغه زمانه کې غټ غټ کافران یو ابو جهلو یو اخنس ابن شریقو یو ابو سفیان ابو سفیان رضی الله عنه وروسته مسلمان شوی دا درې واړه د شپې په تیاره کې راغلي دي او د پیغمبر علیه السلام د کور نه یو ځای بل ځای ناست دي چې د ده دا خبرې مونږ واورو د شپې په زوره دا دې چې څه وایي چې دا دې څه وایي ماسخوتن نه پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف تلاوت شروع کړی دی حضور پاک هم د کشف خاوند نو ښه شوق سره لګیا دی تلاوت کوي په شوق سره تلاوت کوي او دا درې واړه ورته دا قصې ناست دي او هغه تلاوت د پیغمبر علیه السلام اوري چې رڼا لګېدلې ده او حضور پاک مبارک تلاوت بند کړی دی او دوی درې واړه روان شوي دي نو په لاره یو بل سره ملو شو یو بل ته وایي څه دی کول پوه شو په یو بل که نه او تاسو کول بل ورته وایي تاسو کول ولې راتلې دا اخنس ابن شریق کې سپین ګیری و دی وایي هلکه داسې کار دی چې بس په یو بل ښه پیږو موږ ته پته ده چې څه له راغلي یو د دې هلک دې خبر اورېدو له راغلی یو خو داسې به کوو چې بیا به نه راځو که دا مکې د خلکو مونږ ولیدو چې دوی خو مونږ منې کوي او په خپله ټوله شپه راځي او د قرآن اوري دا ټول به ګوري مسلمانان شي نن به زمونږ دا فیصله یو بل سره کلکه خبره وي چې بیا به دله نه راځو وی ښه چې ماسخوتن شو د هر یو پړه کې دا سوچ چې نورو دوه خو قسم کړی نه راځي راشه زه به لاړ شم بل هم وایي بل هم وایي ځکه پړه کې هغه خارخ لګېدلی دی د حضور پاک د مبارک خولې د قرآن شریف د لوستلو د خارخې پړه کې پروت بیا هر یو راغلی دی ځای نه بدل کړي دي یو ګوټ کې ولاړ دی بل ګوټ کې بل ګوټ کې نبی علیہ السلام مبارک بیا د شپې د قرآن شریف تلاوت کو دی ورته غوږ ایښودی دی چې سار شو روان شوي دي بیا یو بل سره ملو شو یا لکه تاسو چې قسم کړو چې نه به راځو وی تا چې کړو چې نه به راځو بل ته وایي تا چې قسم کړی یاره بس غلطي مو کړه خو بیا به نه راځو که د مکې دا خلک موږ نه خبر شو چې موږ ته منې کوي او په خپله ټوله شپه ورته ولاړي ګوره دا ټول به مسلمانان شي یقین وساتئ په درېیمه شپه بیا را روان شو او هر یو ړه کې وایي چې دا نور دوه نه راځي قسم یې کړی راشه زه به لاړ شم نور خو څوک هسې نه راځي خو دا خاره خړه کې لګېدلې دا څونه خشته اواز دی دا څومره خوږې او ښکلې خبرې دي چې لږ یې واورو بیا شپه ورته تېره کړې ده سهار بیا یو بل سره ملو شوي دي بیا یو بل سره قسمونه کړي چې نن نه پس به نه راځو چې سهار وختي شو که نه اخنس ابن شریق پکې سپین ګیرو کونټی راواغېشت لاړ د ټولو نه مخکې ابو جهل نه ور یې ورته ووایه د ده نوم عمرو ابن هشام عمرو ابن هشام درې ورځې تاله دې هلک دا خبرې واورېدې رښتیا وایه ستا دې په خپلو خدایانو قسمې دا هلک څنګه دی او دا خبرې څنګه دی وی اخنسه چې قسم دې راکړه که نه دا رښتونی پیغمبر
او چې دا سوی دا رده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې نه، دا رده کېدی نشي. وی مرګري کېږو نه ایمان پې نه راوړو. وی چپ مشر زیم او پیغمبري دته ملاویږي. د عربو مشر زیم پټکې د مشرۍ زما په سر، جرګې زه کوم، فیصلې زه کوم، عمر زما زیات او پیغمبري دته ملاویږي. ولې دې پیغمبر شي؟ ګوره حسد یې لکې راغی. ابو سفیان له ورغې ورې وته و چې بار راووت ابو سفیان دا 3 ورځې له دې هلک دا خبرې واورېدې. رښتیا وایه. وایي چې رښتیا را باندې وایي دا هلک دروغجن نه دی، او چې دا کمې خبرې ده زمونږ واورېدې زمونږ پړه کې لارې جوړې کړې، دا رده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې دي. دی رښتونی پیغمبر. نو ابو سفیان ملګری کېږي نه. وایي ښه یو یتیم به راځي زمونږ به مشر کېږي. د قریشو سردار خو زیمه لوی قوم ما پسې ولاړ دی. ګوره د دواړو پړه کې هغه حسد و. ابو سفیان نه خدای رستو حسد ویت الله مسلمان کا، او ابو جهل په هغه حسد کې پاتې شو. نور اسم نو صرف دا حسد چې دا هلک دی کشر دی، دی ولې مشر شو؟ دی یتیم دی، دله خدای ولې پیغمبري ورکړه؟ د خو مورم په ماشوموالي کې مړه ده، مال دولت هم نشته، دی به څنګه زمونږ مشر او پیغمبر به او زمونږ بادشاه به؟ دقه حسد کم ځای ته ابو جهل ورسو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای وی د بدر په جنگ کې زمانه یو طرف ته او بل طرف ته 2 لکان ولاړو. د یو نوم معاذ دی بل معاوض. وی د یو را باندې سکونډار ولګول چې ما ورته وکتل. وی داسې کړې ما وښکته که. وی ما چې بچې ولې؟ وی ابو جهل پیژنې؟ ما چې وی ما ته پې څه کې؟ وی لاول خو زه ویرېدم چې خوا کې مې یو خوا هم نوجوان دی بل خوا هم نوجوان دی، جنګ کې سړی په مرګري ډاډي که دا رانه تښتېدل څه به کېږي. وی ما ته ابو جهل پیژنې؟ مې ورواره ته پې څه کې؟ یاره وی زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی، او که ما نن ولید نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مرې. خوا کې مې رور ولاړ دی، ګوره هغه ته غږونه کړي. وی دې کې هغه رور یې سکونډاره ولګوله. وی چې مې غوږ ورښکته کړه وراره څه وی؟ وی ابو جهل پیژنې؟ ما وی او ته پې څه کې؟ یاره وی زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی، او که ما ولید یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري. وی زړه مې غټ شو. ما چې شکر دی لکان خو واړه دي خو مضبوط دی. وی ابو جهل راښکاره شو، ما ورته اشاره وکړه چې هغه دې په هغه اس چې سور دی. دواړو ورمنډې کړه بېغمه یې کړه. حضور پاک چې جنگ ختم شو وی څوک به لاړ شي؟ ابو جهل به وګوري چې څه شو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی زه ورغلم. وی ده کې لږه غوندې ساه وه، لاس پې یې یخ وړقولی نه شو. وی زه ماشوم هم یو څپېړی مخکې والی ومه. وی مې چې راشه خپل بدل ته واله. وی په دې سینه مې ولې یو مضبوط ټوپ وو. وی ما ته وی د پلانکې زویه دومره لوړه سینه ولې د چالي دي؟ وی مې چې سینه خو دې لوړه ده خو سر ده نه پرې کوم. وی څه پې کې؟ وی مې چې پیغمبر علیه السلام له وړم. وی راته وی چې زما سر پرې کې لږ اوږه دې پرې که دې سینې سره، چې زما سر په نورو سرونو کې پروت دی د سردار سر به ښکاري. مې چې دا ارمان دله رجوم اوږد پرې کوم، خو یو تپوس ته نه کوم چې کم اوس خو اسې مرې ملګري درنه وتښتېدل او چاړه مې ورپسې راوویسته چې دا دله پرې مره اکدم. اوس دې د نبي علیه السلام متعلق څه خیال دی؟ ځه وایه. وی راته وی چې زما د په لات او په عزه او په منات قسمې په خپلو خدایانو چې د کم وخت نه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي. دومره حسد، دومره بغض، دومره کبر. په چاړه مې پې کېښود او سر مې ترې پرې کړ او نبي علیه السلام مبارک له مې راوړو خپو کې مې ورته وغورځو. هذا رأس عدو الله ابي جهل، دا د الله د دشمن د ابو جهل سر دی واله د الله رسول. حضور پاک د شکریې نه د الله د شکریې دپاره سجده وکړه او لمونځ یې وکړه. دا حسد دی. ګوره ابو جهل یې کم ځای ته ورسو، شیطان یې کم ځای ته ورسو، عتبه امیه کم خو رسول، او عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار یې کم خو رسو، قابیل یې کم خو رسو. حسد خطرناک شی دی، خدای دې ته موږ ساتي. حسد نه توبه وباسئ. او د چا به څوک څوکي؟ یو سړی چې چا سره حسد کوي دا ګورې خدای سره جنګ کول دی. ځکه دا نعمت چې ته ویدلی دی، دا نعمت ولې ورکړی دی؟ دا خو الله ورکړی دی. نو ته په خدای اعتراض کوې دا مال د ده ولې دی؟ هلکه الله ورکړ، خدای نه پوهېږي څه.
تا خو په خدای د ناپوهه ګمان وکړه چې خدای جوړ نه پوهېږي زه پوهېږم دا حسن دی ولې ورکو او دا علم دی ولې ورکو د عزت دی ولې ورکو دا هر څه الله ورکړي دي نو دا خیال چې د الله غلط کار کړی دی او یا دا خیال چې الله نه پوهېږي نو دا خو ته په خدای سره دشمني کې خدای سره ډغروې ظالمه او یاد وساته او به کې د چا څه چې څوک چا سره حسد کوي نو لږ ور خپل خوري زه اکثر طالبانو ته دا ویم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې خپل خوري بل چاته ضرر نشي رسول ځان له دېړو خوړه نیک بخته ادې په دې تلاوت وکړه ذکر وکړه داسې کې چې د حسدي غیبت به کې دا د یوه ګناه وګټله چې د حسدي ورسره دروغ به پې وی دا د دویمه ګناه وګټله چې د حسدي بغض به ورسره کې دا د درېیمه ګناه وګټله چې د حسدي ډز به پې کې دا د څلورمه ګناه وګټله چې د حسدي روانه به ورسره کې دا د بله ګناه وګټله څومره ګناهونه شو چې چا کې حسدي کبرجني کبر به کې دا د بله ګناه او دا ټولې ګناه کبیرې دي غټې غټ ګناهونه دي قارون د موسی علیه السلام د تره زوی و د تره سکه د تره زوی هغه حسد موسی علیه السلام سره دا موسی دی ګوره د فرعون په کور کې لوی شوی دی فرعون غلام دی او د هغه کور کې لوی شوی دی او بیا بارې ټول وخت تیر کا او هغه ته پیغمبري میلاو شوه او ټول بني اسرائیل ملګري دي او زما ډېر لوی مال دی دولت دی او زه خشتم یم او ما ته پیغمبري میلاو نه شوه دا ولې په دې حسد کې پروتو قرآن شریف کې الله وایي وی قارون له خدای دونه مال ورکړی و چې د مال د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کس دو کسو دریو کسو د هغه کنجانې نه شوې ګرځولې او یو ځل وي د اختر ورځ وه په یو لوی شان او پروټوکول کې راووتل خشته جامې یې چولې وې او کالیګانې یې چولې او بنګړي یې چولې و پخوا به د سړو هم بنګړي یې چول لکه دا ګړی چې زمونږ خلک اچوي او خشته جامې او پیزار او څوک نوکران ته مخکې ځغله او څوک ته وروسته ځغله او ټینشن او منډې تړلې چې کوم خلک وو دنیادار هغې وې اوهو ارمان که داسې عزت او مال زموږ وي لکه د قارون چې دی او چې کوم نیکان بندګان هغې پام کوی ګورې دا د دنیا لږ مال دی او د قارون سپېره ژوند هم برباد دی د موسی علیه السلام سره حسد لري برداشت یې نه شو کولی د موسی علیه السلام نو یو ښځه یې ولمسوله وی چې کله موسی علیه السلام تقریر ته پاسي نو ته به پاسې الزام به پې ولګوې چې د ما نه د ګناه مطالبه کړې دومره لکونه روپۍ به دله درکړم پیسو ته خو څوک نشي ټینګېدی چې موسی علیه السلام څنګه تقریر ته پاسېد د دنیا مجمع د بني اسرائیلو ناسته ده قارون هم پکې ناست دی چې د نن به زما رترز وي موسی علیه السلام ذلیله شي رونو عزت چې خدای چاله ورکړي قسم په خدای کې د څوک اخیستی شي او چې خدای څوک ذلیله کړي څوک هم ولې عزت نشي ورکول اجنه پاسېده بیا کېناسته هلې نه شو کولی بیا پاسېده بیا کېناسته بیا پاسېده بیا کېناسته حضرت موسی علیه السلام پوه شو قارون ورته وایي جنې څه وی ولې پاسېدې مطلب دا چې چا به خبره کوه ابه کېناسته بیا به پاسېده قارون ورته څه وی پاسې وکېنې موسی علیه السلام پوه شو جنې ولې پاسېدې وی صاحب ما نه غلطي وشوه زه یو مقصد له چا راله پیسې میسې ویلي دي چې دا خبره به کې خو د خدای نه یریږم نه ویم وی چا درته ویلي دي وی دغې قارون څه راته ویلي دي وی په موسی علیه السلام باندې الزام ولګوم خو الله نه یریږم د خدای پیغمبر مخ نه دي نورانیت او رڼاګانې خیږي زما توبه ده ما معاف که نه ویم دا خبرې نه کوم موسی علیه السلام خو هم جلالي سړی وی ښه قارونه دومره بغض ما سره لرې دومره حسد لري زه اوس ستا پیسې دې تا بچ کي ځمکې ته ویې راکاږه ځمکه وتوشتې ده او قارون پکې ننوت چغې وی 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 راکاږه راکاږه مرۍ پورې سینې پورې مرۍ پورې سره پورې ځمکې ښکته که نبی علیه السلام فرمایي وی په دقه خپه باندې الله جمدې ساتلې دی په دې ځمکه کې تاویږي او تر قیامته پورې به دغسې چورلیږي او تاویږي به رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته فرمایي وی سونه چغې درته ووالی چې موسی زما توبه را معاف مې که حیرت رضویه معاف مې که زما توبه ده ویړو معاف کو دی نه وی الله په مې الزام ولګو او زه یې رسوا کولم ما ځکه معاف نه کو وی که ما له یو چغه م راکړې وه ما بخه پته الزام خو په مې الزام پیغمبر خو د خدای وي یو چغې م والی و ما معاف کو خو سپېره تا ته چغې والی ما ته چغې نه والی
حسد دون خط قارون کم ځای ته ورسو مال پاتې شو په دنیا کې خزانې هم پاتې شوې دولت هم پاتې شو لار د ځمکې پتل کې اوس هم تاویږي راتاویږي نو خدای هم د حسد ساته بالکل به حسد نه کوې توبه به وباسه لکې به هم دا وایې دا شیطان سړي تا چې دا څیزونه خامخا شیطان د انسان دشمن دی دا سړي ته خامخا دا وسوسې اچوي نو حسد به نه کوې پس خیدل کولی شي چې خدای دله د مال ورکړه دی نصیب کې د دنه دا نه ویم چې د دې نی مالم خدای داسې راکې او په نیکو کې به پس خیدل کوي چې خدای دې په دې مال کې نیکي کوي په دې علم کې نیکي کوي خدای چې زم دغسې نیکي وکړم نو هغسې اجر به دله خدای پاک درکړي دا به نه وی چې دا مال ولې دی او دا علم یې ولې دی او دا حسن یې ولې دی او دا بچی یې ولې دي دې ته حسد وایي دا خطرناک شی دی الله دې ته مونږ وساتي دوکې الله مونږ د حسد او د بغض نه وساتي